का जो यार है, इसराइल का जो यार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमालुकुम अमालुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ټولو اول خو ستوره راغلي د مو ورکر دي که هغه عوام دي د هغو ټوله ډېره مننه شکریه چې په دې لاند وخت کې او په یو شارټ کټ میسج باندې په دوره ګڼ تعداد کې تاسو راغلو. یقینا تاسو پاکستان سره مینه دی او پارټۍ سره مینه دی. څرنګه لکه چې تاسو ته د دې خبرې پاته دی چې په ټول خیبر پښتونخوا کې په هر ډسټریکټ کې پی ټی آی طرف د کور کمیټې طرف نه او د پولیټیکل پارټۍ طرف نه او بیا د مو صوبایي صدر جنید خان طرف نه دا هدایت کو چې تاسو په هر ډسټریکټ کې ریلیز عمران خان او اسیران پی ټی آی د دو خلاف د دو لپاره یو احتجاج ریکارډ کو. دا هغه په ایم پی ایس په قیادت کې نن مو ټول دا د راجمع شوي احتجاج چې کوم دی هغه مو ریکارډ کوو. زه صرف لاندې څو شارټ کټ خبرې کوم. هغه دا چې نن مو د عمران خان د ریلیز احتجاج ریکارډ کوو چې هغه قید کې دی. خو دا خبره حقیقت دی چې هغه یو آزاد انسان دی، هغه مور نه پیدا شوی آزاد دی او مو چې کوم دی قید کې یو مو باندې یو. عمران خان نن سبا د دې زمانې هغه ولی دی او قرآن کې الله تعالی دا فرمایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د ولی تعریف الله تعالی په خپله قرآن کې کړی دی چې هغه باندې نه خوف وي، نه ویره وي، نه غم وي. او دا نن سبا په وخت کې که صرف په ټول پاکستان کې دی هغه صرف یو عمران خان دی چې هغه په جیل کې نه یو داسې ازاده پالیسي او داسې ازاد بیانات ورکړي چې هغه مو د بار د نه نشو ورکوی. دویمه خبره ده چې په قرآن کې موږ ته الله تعالی ډېر څه ښیلي دي. سورت یوسف دا یو سورت دی، په دې کې د جیل ذکر راغلی دی. عمران خان ته یو بالا شی ډیمبار کاغذونه ورغلي د ډیل والا چې دوی باندې دستخط وکړه دا راخلاصوو. خو عمران خان ورته انکار کړی دی، لکه څرنګه یوسف علیه السلام انکار کړی و چې هغه ویلي چې السجن احب الی مما تدعوننی الیه، چې دا کوم تشي ده تاسو ما را وباسو، تاسو ما نه اګریمنټ غواړو او تشي ده چې تاسو ما را بولو. یوسف علیه السلام ویلو چې دې شي ده زه نه یم تیار. السجن احبو، دا جیل چې کوم دی دا زه خوښوم. هغه خبرې نن عمران خان کوي، هغه ته چا نه دي ښیلي، خو هغه د الله تعالی یو ولی دی. الله تعالی د هغه په ذهن کې او هغه په اعصابو کې په رګونو کې یو د غیرت دغه اچولی دی، نو الله تعالی هغه په خولې باندې داسې الفاظ جاري کوي. مو به انشاءالله مو په 8 فروری الیکشن ګټه لري، خو مو دې لپاره نه دی ګټلی. څو پورې عمران خان نه وي راخلاص شوی، هر یو ورکر، هر یو عوام د مو ډسټریکټ او رګزی چې څوره دي یا که نور څوره خیبر پښتونخوا دی اوره پورې به مو نه کړي چې څو پورې دا مو راخلاص کړی نه وي. تکبیر! عمران خان! پاکستان!